سورہ فرقان شروع کو دیتا فرقان نوم ذکر کی خودے شو چې پدې کې د قرآن ذکر راغلی دی او قرآن ته دلته الله فرقان ویلی دی فرقان هر آسماني کتاب ته وایي خو فرقان د قرآن کریم په نومونو کې دلته یو نوم هم دی او د هغې وجه دا ده چې فرقان د فرق نه دی او دیم د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي د ثواب او د ګناه په منځ کې فرق کوي د جایز او ناجایز په منځ کې فرق کوي د حلال او د حرام په منځ کې فرق کوي د دې وجه نه قرآن ته فرقان هم ویلي او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی دا مکی صورت دی اهداف او موضوعات یو مګه دي کما چې په مکی صورتونو کې ذکر کیږي کم چې په مکی صورتونو کې ذکر کیږي نو آقا اهداف دلته دي توحید د الله رب العزت او دارنګي صداقت القرآن صداقت الرسول او اثبات د قیامت دا اهم موضوعات دي د دې تعلق د عقیدې سره دی نو د دې ذکر په مکی صورتونو کې کیږي تشریع احکام په دې کې ډېر کم راځي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې بیا اندازې مهربان او زیات مهربان دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی تکاثر خیره تبارک معنی تکاثر خیره تعاظم معنی امدا نو تکاثر تبارک الذی خیر و برکت والا دے غزات دیر دے خیر دا اغا اللہ پلاس کی نزل الفرقان چرا نازل کرے دے قرآن لرا علی عبده پخفل بندبانی مشرکان دروغ وائی چدا قرآن دا پیغمبر دا زان سازی نا نزل القرآن دا میرا بانزات قرآن نازل کرے دے نو قرآن تنزیل من رب العالمین دی او په بنده خپل یعنی جناب محمد رسول الله باندې په انسان کې او په مخلوق کې د عبدیت دومره اعلی صفت ده چې قرآن الله نازلې نو په هغه مقام کې عبد تعبیر کوي د رسول او د نبی تعبیر هم نه کوي او چې کله معراج ته بوزیم وي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا ليكون للعالمین نذیرا دیر پارا چشید مخلوقات پارا یرون کے الذی اغذات له ملک السماوات والارض کہ اگر پارا حکومت دا اسمان و نظم کو دے ولم یتخذ ولدا نی دینی ولی زان دا پارا بچے دا خو مشرکان دروغ وائی چی الملائکت بنات اللہ عیسیان دروغ وائی چی العیسیٰ ابن اللہ او دارنگی یہودم دروغ وائی چی عزیر ابن اللہ ولم یکن له شریکون او نشتد اللہ دا پارا حس قسم شرکا نہ پا ذات کے نہ پا فی الملک پا حکومت کے وخلق کل شئین فقدرہو تقدیرا او پیدا کرے دے ہر یو سید لرا فقدرہو پس اندازہ کرے دے را اندازہ کولو واتخذو من دونی آلہتا نیولی دوی سوا دا اللہ نزان دا پارا معبودان قسمہ قسم خدایان نزان لنیولی دی لا یخلقون شیعا نشی پیدا کولے سے سیز لرا دا سنگا الہان دی چی دوی سے شی نشی پیدا کولے وهم یخلقون دوی پخبلا پیدا کلے شوی دی ولا یملکون لانفسهم ضرم ولا نفعا او مالکان ندی دا معبودانی مصنوعی او جعلی دخبل زانون دا پارا دا دفع دا ضرر ولا نفعا او ند پارا دا رخکلو دفع دی ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او ندا مصنوعی خدایان مالکان دا مرگ دا چا دی چی سوک ملکی ولا حیاتا او ندوی مالکان دا جون دا چا دی بچارا جون ورکی ولا نشورا او ندوی مالکان دا دوبارہ را جون دی کولو دی چی دی دوبارہ سوک را پاسی
وقال الذين كفروا وای کافران ان هذا الا افک دا ندی دا کم چې محمد صلی الله علیه وسلم پیش کوي مگر دروغ دی ابتراه د ځان احساس کړی دی وعانه علیه قوم آخرون او امداد کړی دی پیغمبر علیه په سازولو د قرآن باندې یو قوم بل دا د مکې معظمې دور دی نو کله به مشرکانو یوه بانه کوله او کله به یې بله بانه کوله نو مشرکانو دا بانه مو کړه چې دا قرآن د ځان احساس کړی دی او دا دلته جبر نومي یو غلام دی فرنګې او د هغه د تعاون کوي هغه ورته دا ښیي حالانکې د هغه ژبه عجمي ده عبري ده عجمي ژبه ده او قرآن عربي ژبه ده نو څنګه یو عربي ولګېدو د غیر عربي نه داسې عربي سازی چې د تمامي دنیا چې څونه فصحا بلغا عرب دي هغې ټولې عاجز کړي د خپلې مقابلې نه نو ځکه وایي وایا کسان چې کافران دي نه دی دا قرآن الا افکن مگر دروغ دی ابتراه دی پیغمبر د ځان اساس کړی دی وعانه امداد کړی دی پیغمبر علیه پر قرآن سازولو قوم آخرون یو قوم بل فقط جاءو پس یقینا راتلو کو دی مشرکانو ظلمن په یو ظلم باندې ډېر لوی ظلم یې ویو چې یو عجمي ته لګي او عربي ته عربي ښیي او داسې عربي چې تمام عرب د هغې د مقابلې نه ناچار شوي دي وزورا او یقینا دوی راتله کړي دي په دروغو باندې وقالو وای دوی وای مشرکان منکرین د قرآن دشمنان د قرآن اساطیر الاولین دا کسی د پخوانو خلقو دی نظر ابن حارثه برا خبرې کولې اکتتبها یقینا لیکلی اکتتبها لیکلی دی لرا د پهیه تملا علیه بکرتا واسیلا دا لسته کیږي پر پیغمبر باندې سار او بیگا هغه ورته زوتای او دې راضی بیا مونږ ته وایي قلت ورته وایا انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض دروغ موای وایا پیغمبر دیتا انزله نازل کړي دی قرآن لرا الذي غزات چې پویږي په پټو باندې پاسمنونو پزمکو کې انه کان غفور الرحیم یقینا دی الله بخون کې مهربان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا دا هغه اعتراضونه دي چې مشرکانو د قرآن باندې کول او مشرکانو په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کول دا د هغه اعتراضونو او شبو جوابونه دي څنګه دوی وایي چې ناشنا خبره دا څنګه پیغمبر دی منګه مخرو او دیم طعام خورو منګه دا څنګه پیغمبر شو پیغمبر وینو پر اشتباه وای چې د خوراک سکاک نه مستغنی دا خوراک څنګه کوي ويمشي په الاسواق او منډي وਹੀ په بازارونو کې زی په بازارونو کې اګستل خرڅول کوي منګه ما اګستل خرڅول کو دیم اګستل خرڅول کوي د مکه په بازارونو کې ګرځي دا څنګه پیغمبر دی پیغمبر خو بدای چې په ځای کې بناسي نه باګستور پارځي او نه بل خرڅولو د پارځي او دریم دا چې ولولا انزل علی ولید یو فرشته ناراضي فیکون معه نذیرا چې شي دا فرشته د سره يرون کی مونږ ته وایي چې دا الله پیغمبر دی وی باندې ګین الله در باندې عذاب راوړي ځکه وایي وقالو وای مشرکان ما لهذا الرسول سشوی پر پیغمبر باندې یاکل الطعام چې د ډوډۍ خوري ويمشي په الاسواق او د چکرې وਹੀ په بازارونو کې لولا انزل علی ملکونو ولن راضی ته یو فرشتہ په یکون معه نذیرا چې شي دا فرشتہ در پارا يرون کی او یلقا الیه کنز یا ولن راچولې کیږي تا یو خزانه او تكون لك جنة یا ولن موجودی در پارا یو باغ یاکل منها چې دغه باغ نه خوري سلورم سوال دا دی چې دته یو خزانه ولې د اسمان نه راګورځيږي دته یو خزانه ولې نه ملاويږي حدیث کې راځي دا سوالونه چې مشرکان وکړو پیغمبر خو ډېر دلګیر شو او خپه شو نو
خپنا سے جبریل راغی ولی خپه بدا مشرکان دا باندې کوي کله دا وی خزانه نشته او کله وی باغ نشته دې کې وی د اسمان دروازه کولاو شو او جبریل وی ما ته ویل پیغمبر خدا وی چې رضوان راغی د جنت هغه داروغه راغی تاسو خواله او داغه پلاس کې داسې یو شی دی لکه دا اوس چې خلک د چابیانو دپاره داسې پلاس کې یو شی ګرځوي صفع ورته په عربۍ کې وایي او هغه دا نور په شانتې پړه کېږي هغه یې راواخیستو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښو چې دا د دنیا د خزاینو کنجیانې دي زه الله را لېږلی خدای راته ویل چې تپوس ترې وکړه چې ته پیغمبر بادشاہ سازیږي او که پیغمبر عبد سازیږي نو ما جبریل ته داسې له یو سړی چا نه په مجلس کې مشوره دي داسې د مشورې په طور مې جبریل ته وکاته نو هغه ما ته دا چل وکړو چې لږ ښکته شه نو نبي کریم وویل چې زه پیغمبر عبد سازیږم پیغمبر عبد داسې بنده د الله چې هغه عبادت او بندگی کوي نو دا هغې ته اشاره ده چې هغه پیغمبر خدا ویل زما کنجیانو ته حاجت نشته بس نورو پیغمبر خدا له الله خلافت ورکړو او بیا به داسې موږ شو چې په یو ورځ باندې به یو لاک اشرفۍ رالي او نبی علیہ السلام به ناست او تقسیم بیا کو حتی چې 1 روپۍ به هم پکې پاتې نه شول خو ځان دې ته 1 روپۍ هم نه اخیسته یلقا الیه کنزون ولی نه را غورځېږي دته یو خزانه یا ولی نه کېږي د پاره یو باغ چې خوري د هغې نه وقال ظالمون وای ظالمان کافران ان تتبعون مسلمانان ته وایي تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر دیو سړي جادو کړی شوي تاسو ته نه ګورئ دا په باندې چا جادو کړی دی ګاډې وړې وایي ټول قوم یو خبره کوي یو سړی را پسې بله خبره کوي دا به چا جادو کړی دی او دماغ یې وله خراب کړي الله پیغمبر ته وایي انظر کیف ضربوا لک الامثال وګوره پیغمبره څرنګې بیانوي دا ستا قوم ستا لپاره مثالونه څه ناشنا عجایب غرایب وایي فضلوا پس گمراه شوي دوی فلا یستطیعون سبیلا طاقت نه لري د درست لارې تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا خیر او برکت والا دی الله غزاد که وغواړي او بغرد ستاره پارا ډیر غورا من ذلك لدینا دې دنیا باغ یادای یو باغ یادای جنات غداری ستاره پارا ډیر بهتر شی سره په آخرت کې جنات تجری من تحتها الانهار باغونه به چې بهیږي لاندې د ونو ردي او د ماڼو دینه مختلفې ولي ويجعل لك قصورا او بغرد ستاره پارا ماڼۍ لوی لوی ایوانونه دي په جنت کې دوی دلته تا ته وایي چې ستاره کوري بل کذبوا بساعه خبر پرې د پیغمبره دا مشرکان انکار کوي نسبت د درو کوي قیامت ته دوی عقیده نشته چې قیامت شته واعتدنا لمن كذب بساعه سعيرا او یقینا تیار کړي موږ د اچار پاره چې نسبت درو کوي قیامت ته سعيرا ګرم اور څوک چې قیامت نه مني ګرم اور ته الله یا چومبا وإذا رأتهم من مكان بعيد کله چې ویني دا اور دی مشرکان و کافران و بد عمل الله من مکان بعید دلر زینا ناسم تفسیری روایتی چې 500 میل په اندازه باندې لري ویني دا جهنمی ویني سمعوا لها تغیظا نو اوری بر دې دغه پارا اوری بر جهنم د پارا تغیظا معنا غصه هغه غصه چې خټکیږي براسي و زفیر او دارنگی چگی داسی آوازونه بکی او زبیرگی بکی وی کافر چې کله جهنم اووینی نو دا جهنم به ورته داسې هرنیږي لکه هغه کچری تا یا اسب تا چې سړی هغه توبره خو پیژنې که نه دا مشران یې پیژني چا به ټانګې چلولې د اسب خولې ته رسې اچوي او پای کې ورته دغه دا بوري او
او چڼې به ورته پکې پخوا اچولې دا کچه چڼې نو هغې ته توبره وایي نو دا معنا دا شوه چې داسې چې دا مشرک او کافر او جهنمي دا جهنم ویني نو وایي داسې به ورته هیڼېږي لکه هغه توبرې ته چې هغه کچره هیڼېږي داسې به ورته خوشحاله چې هغه توبرې ته خوشحاله چې اوس به توبره واچوي خورم به دقسې جهنم و چې ښه سم شی راله را روان کړی دی ښه غټ پټ دی او وازګه هم پکې ډېره ده او زه به اوس وخورم ځکه وایي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا کله چې واچولی شي دوی د دې جهنم نه هغه ځای تنګ ته داسې تنګ ځای ته به ور واچوي وایي ما ته وګوره لکه دا زج د نیزي هغه پلکي ته وایي او پای کې داسې کړی نو هغې کې دا لاس کې په زور وردن نه کوي داسې به پر جهنم کې په زور وردن نه کوي مقرنینا په داسې حالت کې چې تړلی شوي به دا لاسونه سر ته او خپې او لاسونه ټول به وله تړلي وي پنډوس به یې احساس کړی بال به یې احساس کړی دعو هنالک ثبورا رو به بلی دی په دې وخت کې هلاکت لره اے هلاکته حاضر شه دا ستا ټیم دی جواب به ملاو شي لا تدعو اليوم ثبورا واحدا مرابلی تاسو یو هلاکت لره ودعو ثبورا کثیرا راو بلی تاسو هلاکتونو ډېرو لره تاسو خو ځان دپاره یو سبب د هلاکت نه احساس کړی تا خو ډېر هلاکتونه دنیا کې احساس کړي قل تو ورته ووایه ذلک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون ووایه پیغمبره دوی ته ذلک خیر آیا دا جهنم غوره دی ام جنة الخلد التي کنه جنت دا مشګیرت هغه وعد المتقون چې واده کېږي د کاملو مؤمنانو سره کانت لهم جزاء و مسیرا دې دا جنت د کاملو مؤمنانو دپاره بدله و مسیرا او ځای د واپسۍ لهم فیها د جنتیانو دپاره به وي په دې جنت کې ما یشاءون څه چې دوی غواړي یو ښایسته مارغه به تیر شي او یو جنتي ویني یاره دا سړي وخوړی بس چند منټ کې به هغه ورید په پلیټ کې راوړی شي ستا مخې ته به یې که وخوري دا دې یاده وخوره خالدین دا اتمام نعمت دی همیشه به پکې کان علی ربک وعدا مسئولا دا پر رب ستا باندې وعده سوال کړی شوي دا داسې یو وعده ده چې دا حق شته چې دا الله نه څوک تپوس وکړي چې دا پلانې دې ګینې ولې داسې جنت ته ګینې دی راوستی نه دا داسې وعده ده چې دا مسئوله دې باره کې به تپوس کېږي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله هغه ورځ یاده کوي چې راجمع به کړو مونږه دوی لره د مشرکانو را او هغه معبودان چې دوی عبادت کوو سوا د الله نه فیقولو الله به ورته وایي انتم اضللتم عبادي دې کې به عیسی علیه السلامي عزیر علیه السلام به وي په دې پوهېږئ عزیر علیه السلام به وي عیسی علیه السلام به وي او په دې کې به ملائکة الله چې دوی پوجي شوي دي نو ورته وایي ویوم یحشر ما ورته راجم وکړو موږ دوی هغه چې دوی عبادت کوي سوا د الله نه فیقول پس الله به ورته وایي انتم اضللتم عبادي اے تاسو زما دا بندګان ګمراه کړي هؤلاء چې دا دي ام هم ضلوا السبیل او کنه دوی په خپله خطا کړې وه درسته لار تاسو ګمراه کړي کو په خپله ګمراهو ده قالو بس ترجمې ته ګورې دا ګوره هغه هوا ده که نه الله په دې ماموره کړي چې چلېږي موږ یې په دې مامور کړي چې موږ قرآن وایو هوا به خپل کار کوي موږ خپل کار کوو قالو سبحانک وایي دوی پاکي ده رب تعالی را قالو سبحانک وایي دوی پاکي ده تعالی را ما کان ینبغي لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء دغه معبودان به ووایي الله ته چې سبحانک پاکي ده تعالی ربا ندی ما کان ینبغي ندی مناسب موږ دپاره ان نتخذ من دونک من اولیاء چې ونیسو موږ سوا ستا نه ځان دپاره نور دوستان ولكن متعتهم لیکن تا پیدا ورکړی وا دي کفار او مشرکان لا و اباهم دوی پلاران لا مالونه او دولتونه دي ورکړیو عيش او آرام دي ورکړیو حتی نسو ذکر حتی چې ایر کدوی ستا یاد لرا
ته تیر شولې دي مالونو او دولتونو دونه مس کړو چې ستا ذکر ته هېر شو وکانو قوما بورا او دا یو قوم هلاک بور په معنا د هلاک باندې راځي فقط کذبوکم بما تقولون فقط کذبوکم پس یقینا تاسو د معبودانو خو تکذیب وکړ تاسو اے مشرکانو بما تقولون پاږي چې تاسو ویل چې موږ ته عیسی خبره کړې ده دا عزیر کړی دا دا ملائکۃ الله کړی فما تستطيعون صرفا پس طاقت نه لرئ تاسو د اړولو د عذاب ولا نصر او د امداد کولو ځان سره ومن یظلم منکم چا چې زیاتې کړی دی ستاسو نه نذقه عذابا کبیرا وبسکو موږ هغه ته عذاب لوی وما ارسلنا قبلک من المرسلین وما ارسلنا نه لګري موږ مخکستانه د پیغمبرانو نه الا اوس جواب راغی دا پیغمبر دی ډوډۍ خوري پیغمبر دی په بازار کې ګرځي دا جوابونه دي وما ارسلنا قبلک من المرسلین ندی لګلی مخکې استانه موږ پیغمبران الا مگر چې لګلیم دي انهم لیاکلون الطعام خامخا دغه پیغمبرانو به خور خوراک لرا شکر دغه را کوي کنه دا موبایل راک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین ندی لګلی منګه مخکستانه پیغمبره مخکې س پیغمبران الا انهم لاکلون طعام مگر دغه پیغمبران خامخا خور باغی خوراک لرا ويمشون فی الاسواق او ګرځیدل با په بازارونو کې وجعلنا بعضکم لبعض فتنه ګرځوي مونږه بعض انسانان د بعضو لپاره اختبار او امتحان لکه دا مالداران د غریبانان لپاره امتحان دی او دارنګي د روغو لپاره دا بیمار دغه چې کوم دی امتحان دی او دا فقیر د غنی لپاره امتحان دی دا ګرځولي بعض مونږه د بعضو لپاره فتنه تصبرون آیتا صبر کوي کنه وکان ربک بصیرا دے پروردگار ستا لدن کے عالم وقال الذين لا يرجون لقاءنا ويا کسان چې امید نه ساتي زمونږه د ملاقات لا يرجون ترجمه محکمات اوست کړی دا امید نه ساتي زمونږ د ملاقات نه یریږي زمونږ د ملاقات نه لولا انزل علينا الملائکه ولن نازلیږي په موږ باندې فرشتہ دا مشرکان وایي او نرا ربنا یا ولې موږ نه نو خپل رب پډاګه چې راته وایي اعظم پیغمبر دی لقد استكبروا بان پسم یقینا دوی دون ځان غټ ګڼلې په خپل ځانونو کې وعتوا عتوا کبیره او سرکشي کړي سرکشي لویا دون سړی ته ځان غټ کار شي چې هغه د الله رب العزت بارک وایي چې الله دې راشي زه په خپل وینم چې ما ته وایي چې دا ستا پیغمبر یې زه ومنم یوم يرون الملائکه غور زیاد ساتي يرون الملائکه چې اینی بادوی فرشتو لرا دا د قیامت ورځ ده لا بشرا یومئذ للمجرمین نبی خوشحالی او زیره ده په دې ورځ باندې لپاره نافرمانو ويقولون حجرا محجورا او وایبا وای بدوی حجرا محجورا معنی حرام محرم بند کړي شوی حجر په معنا د بند راځي حجر په معنا د حرام راځي حجرا محجورا معنی بند کړي شوی حرام کړي شوی جنت او بشارت په کافرانو باندې وقدمنا الى ما عملوا من عمل وړاندې بشو منګه چې دوی څه عمل کړي دي د عملنا دوی چې په احمد پاره کافرانو کوم کارونه کړی دي فقیران مال کړی دي خلکو له دا رفاع عامه کارونه کړی دي او ډیر دا خدای د مخلوق سره احسانات کړی دي خو چې ایمان نشته نو دا ولا اس پیدا نه ور کوي
وقدمنا الی ما عملوا من عملنا وړاندې به شو مونږ هغې ته چې دوی څه عمل کړی دی لرې پای عامه کارونه یې کړي دي فجعلناه هباء منصورا او به ګرځو مونږ د عمل د لره هباء معنا غبار هغه دوړي منشورا خورې ورې هبا اصل کې چې په ریجمې کې په کوټه کې با د رڼا دپاره خلکو یو سوری غوندې پرېښی خیال مو نو هغې کې چې نور راوخېږي او هغه کوټه کې هغه نور رانوځي په هغه سوري کې نو په هغې نور کې په دې کوټه کې چې ته ورته ګورې داسې سپرغۍ پکې تاویږي داسې هغې ته په عربۍ کې هبا وایي غبار او منصور معنی خورو معنا دا ده چې دې اعمالو به دوی ته هېڅ پیدا ونه رسي اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ای با جنت والا په دې ورځ باندې ډېر غوره مستقرن په ځای د په اعتبار د ځای د قراري سره چې وقتي طور سره یو ځای کې اوسي هغې ته مستقر وایي و احسن مقیلا او ډیر خسته په اعتبار د غرمې د تیرولو چې د ګرمۍ په موسم کې خلک د غرمې خوب کوي نو هغې ته قیلوله ویلی کېږي دا مسنونه طریقه ده او دې نه دا هغه حدیث ته اشاره شوه په سریع الحساب باندې ما خبره کړې وه چې الله به جل حساب کوي او مال دونه جل حساب به وکړي چې د ټول مخلوق سه به حساب کتاب وشي او د غرمې ټیم چې راځي 11 بجې تقریبا نو جنتیان به په جنت کې خوبونه کوي او مشرکان به کافران او ګناهګاران به په جهنم کې په اور کې پراته وي ویوم تشقق السماء بالغمام هغه ورځ یاد ساتئ چې وبشلیږي اسمان په وریځ باندې د اسمان به وشلیږي او وریځ به راکوشي ونزل الملائکة تنزیلا او راکوزي به کړي فرشتې راکوزېدله فرشتې به راشي بل ځای کې راځي والملأ علی ارجائها دا فرشتې به پر اطراف او اسمان داسې ودرېږي الملک یومئذ الحق للرحمن اختیارات او حکومت په دې ورځ باندې حق او ثابتي د مهربان بادشاہ لپاره او الله به وایي لمن الملک اليوم د چا دپاره نن اختیارات دي هېڅوک به جواب نشي کولی بیا به الله ځان ته جواب پخپله ورکوي لله الواحد القهار وکان یوما علی الکافرین عسیرا ای به دا ورځ د قیامت په کافرانو باندې ډېره سخته یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا د دې حدیث کې راځي واقعه ورته به ترجمه وکړو عقبه زوی د ابي معیط یو مشرک دی ډوډۍ وکړله نبی علیہ السلام یې وغوښته کله چې نبی علیہ السلام لاړه هغه دسترخوان خور کړی دی او خوراکونه یې پیښي دي نبی علیہ السلام وویل عقبه هغې پورې نه خورم چې څوک کلمه ونه ویل بس عقبه کلمه وویله ابی ابن خلف د ده ډېر یار دی عقبه چې خبر شو جواب یې ورپسې راولېږه چې تا خو کلمه وویله ویل چې ما داسې کلمه نه ده ویلې خو یو ډېر لویه شخصیت زما میلمه و او دا زما د لویه د شرم خبره وه چې زما د تالی نه ده کسې تلی وې نو دا زما د مرګ خبره وه نو ما په دې وجه باندې ویلې هغه ویل زما مخ د ستا د مخ سره آینده ونه لګي چې څو ته لانړ شي او په دې مخ باندې ولاړې ورتوک نه کړي ابد قسمت راغی او دا کار یې وکړو نو قرآن دغې ته اشاره کوي نو ذکر خو دلته د عقبه دی خو هر یو ظالم هر ظالم چې د الله او د رسول مقابله کې د بل چا مرسته کوي د هغې سزا به همدایي ویوم یعض الظالم علی یدیه ای به خیر دی ویوم یعض الظالم علی یدیه هغه ورځ چې چکونه به لګوي ظالمه په خپلو لاسونو باندې دا خپلې ګوتې به چیچي عقبه یا د هغه غوندې هر ظالم چی یقول وای به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا وای به یا لیتنی ای افسوس دی ما لره
اتخذتو مع الرسول سبیلا ما نیولې وې د محمد علیہ السلام سره لار یا ویلتا اے ہلاکت مال را لیتنی افسوس دے مال را لم اتخذ فلانا خلیلا چې نوې نیولې ما پلانی لرا خلیل دا پلانې د امیه چې کوم دی نو عبارت دی لقد ازولنی یقینا دغه پلانی گمراه کمال را بعد دغه عن ذکر دا یاد د الله نو د دین د الله نه بعد ایجانی پستګنه چې ما تراغله مو کلمه ویلی وا وکانه شیطان الانسان خذولا د شیطان د انسان د پاره خذولا یعنی شیطان همیشه انسان به یارو مددگار پیدي شیطانو لګي یو سړی ځان سره روان کی چې رواني کی بیا داغې نه رستو چې کله هلاکت کندې ته ورسئ نو بیا ته لاس راټکوئ زه در سره نور نه ځم وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وبوي پیغمبر د الله اے زما ربا ان قومي یقینا زما د امته اتخذوني ولد دوی دی قرآن لرا مهجورا بند عملنا دا قرآنی پریخه دی دا قرآن دای بند کړی دی حافظ ابن قیم رحمه الله د هجران ګڼ سورتونه ذکر کړي دي یو صورت دا دی چې قرآن دا الفاظ نه یادای دام د قرآن هجران دی د قرآن الفاظ یاد کړي معناګانې نه یادای دام د قرآن هجران دی د قرآن مفاهیم او د قرآن پس منظر نه ګوري نو دام د قرآن هجران دی قرآن ته فیصلې نه وړي دام د قرآن هجران دی او نورم سورتونه ذکر کړي وکذالک جعلنا لكل نبي عدو دک سی ګرځولي منګه د هر پیغمبر د پاره دا پیغمبر خدا ته الله تسلی ور کوي کنن په مکه کې ستا دشمنان دي کفار نو د هر پیغمبر د پاره د امت نه او د مجرمانو نه دشمنانی وکفا بربک هادیا ونصيرا کافی دے پروردگار ستا هادین پداس حالت کی چلار خون کے نصیر و مددگار وقال الذين كفروا یا کسان چی کافران دی لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ دا وی بدو بانی بیسیار وقال الذين كفروا یا کافران لولا انزل علیہ القرآن ولی نازلی کی پر پیغمبر بانی قرآن جملة واحدہ پیوزل سنگا چی تورات یو لس منټه دغه وکړي وقفه وکړي ښه خیر خیر دا لګو دا غته مرګ ته بند کې به ولګو الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وایا کسان چې کافران دي ولن نازلیږي په پیغمبر باندې دا قرآن جملة واحده په یو ځل باندې څنګه چې مخکې پیغمبرانو ته تورات او انجیل په یو ځل باندې ورکړی شوی و د تر قرآن داسې په یو ځل باندې ولې نه ملاویږي داغه جواب کذالک لنثبت به فؤادک دقسی منګه قرآن دقسی منګه دا قرآن دا په یو ځل نازلو بلکې بار بار د دې نجمن آیتن سورتن نازلو سره پارا لنثبت به فؤادک چکلک منګه په دې قرآن باندې استاد لرا ورتلناه ترتیلا او په آرام سره اولو منګه دې لا په آرام سره رسلو ترتیل اصل کې
په آرام او په مهلت سره د قرآن په ترتیب باندې حروف ادا کول دی ته وایي ترتیل. ولا یاتونک بمثل راتلن کوي، ولا یاتونک راتلن شي کولې دا خلق تا تا بمثل دوی راتلن کوي تا تا په یو خبره عجیبه باندې. مثل یو عجیبه خبره چې کله یو باندې سازه کی کله بل باندې سازه کی، نو راتلن شي کولې تا تا په یو سوال باندې په یو شوبې چې هغه مشهور ای د مثال پشان. الا جئناک بالحق مگر منگ راتل کو تا په حق جواب باندې و احسنا تفسیرا او ډیر بهتر او خیستا په اعتبار د وضاحت او د بیان سره. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. هغه کسان چې راجمع کولې کیږي با یحشرون راجمع کېدې راجمع کولې بشي دوی علی وجوههم په مخونو باندې جهنم ته په مخونو باندې رواني. حدیث کې راځي پیغمبر خدا نه چاته پوښتنه کو یا رسول الله په مخونو باندې بسنګ رواني، نو کوم الله چې په خپو باندې انسان روان کړي هغه په مخم روانه ولې شي کنه. خو اصل خبره دا و چې دا دی دا سرونه دا لاسونه او دا خپې به سټ ته وتړلی شي، نو د پینډوس په شکل باندې بوي نو یدعون الی جهنم دعا کې بدا خبره کوو چې دا پرشتي بوله لته ورکوي لکه بال په شانتي رغړي او جهنم ته وګرځيږي نو مخ به لګي. اولئک شر مکانا دا کسان ډیر ناکار دي په اعتبار د منزلې او د مرتبه سره. واضل سبیلا او ډیر لوی گمراه دي په اعتبار د لارې سره. ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام له تورات شریف وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولې موږ د سره رور د هارون علیہ السلام وزیر. یعنی موسی علیہ السلام سوال وکړ الله ته چې زماره پاره یو وزیر زماره کورنۍ نه پکار دی او داږي وجه الله تعالی ته ویل چې زما جبه کې لکنت دی دیو زما شاطب ولاړی دی زمانه په خبرو کې ډیر فصیح دی. نو الله رب العزت هغه سوال منظور کو او وی فرمایل چې وجعلنا معه وګرځو موږ د موسی سره رور د هارون وزیر د وزر بوج ته وای او وزرا او وزرا زکو چې دا د وزیر اعظم نه یا د صدر نه غبوجونه اوچتای. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا پسویل منگا اللہ وائی پسویل منگا اذهبا زی دواررونا الى القوم الذین قوم حقیتا کذبوا بآیاتنا چی نسبت درغو کڑے زمنگا آیاتون تین فرعون او داگی جرگا فدمرناهم تدمیرا پس حلاک لمنگا داگی قوم لرا حلاکولو. دا واقعات دلتا دا پیغمبر خدا تسلی پارا اللہ ذکر کئی خو مختصری ذکر کری دی. وقوم نوح لما كذبوا الرسل او قوم د نوح علیہ السلام کله چې نسبت کو پیغمبرانو ته دروغ. سوال دا دی چې یو پیغمبر ورته راغلی چې نوح علیہ السلام دی او دلته رسول جمع ده، نو داغه جواب دا دی چې د ټولو پیغمبرانو خبره یو ده چې هغه دعوت الی الله دی. نو د یو پیغمبر خبره نه منل دا سدا لکه چې د ټولو پیغمبرانو خبره نه منلی. اگر اغلاهم غرق لمنگا دغه قوم لرا وجعلناهم للناس آیا وګرځول منگا د خلکو لپاره نخد عبرت واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړی د موږ د ظالمانو لپاره عذاب درناک. وعادا وثمودا دارنګي عادیان لرا چې قوم د هود علیہ السلام و سمودا کم چې قوم د صالح علیہ السلام و اصحاب الرس یو خاوندان د کوی رس اصل کی کوی ته وای دا د شعیب علیہ السلام قوم دی او دوی یو کوی او دا خله دا غیر اتاو شوی نه وا. نو دکې دالته خپل پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره رد کړله، نو الله تعالی هغه کوی ته وګرځول او داغي هغه بادای الله تعالی نسکور کړي. وقرونا بین ذلک کثیرا او خاوندان د زمانو په منځ د دې کې ډېر
دونه قومونه موږ هلاک کړي دي چې د هغې حساب نشته په دې منځ کې. د دې وجې نه دا مفسرین لیکي چې کذبن نسابون، دا کم خلک چې نسبونه بیانوي او آدم علیه السلام ته خپل نسب رسوي او څوک نوح علیه السلام ته رسوي، دا دروغ وایي. په دې منځ کې داسې قومونه قرآن وایي راغلي دي چې د هغې ذکر موږ ته نه دی شوی، دونه ذکر شوی چې وقرونا بین ذلک کثیره، بې شماره پیړۍ په دې منځ کې تېرې شوي دي. وکلن ضربنا له الامثال، هر یو قوم ته او هرې پیړۍ ته بیان کړي دي موږ مثالونه، نمونې به ورته کېښودې چې ګوره داسې یو قوم و دې ومنلې داسې مې تباه کړي وو. وکلن تبرنا تدبیرا، او هر یو د دوی د هلاک کړی موږ دي لا هلاکول. ولقد اتوا علی القریة التي، او یقینا دا قوم ستا قریشان راضی په کلي هغې باندې امطرت متورسو چې باران کړی شوی په هغې باندې باران ناکارا. ورات قرا د قوم لوط دي، دا پنځه کلي دي او مرکزي کلی صدوم دی، دارالخلافه صدوم. اپلم یکونو یرونها، آیا پس نری دوی چې ویني دی لرا دغه کندراتو لا او دغه ډنډ لره چې سخا ډنډ دی، دا قریش پر شپې او د ورځې شام ته روان دي. بل کانو لا یرجون نشورا، داسې نه ده بلکې دا خلک امید نه ساتي دوباره راپورته کېدلو. وإذا رأوك إن يتخذوك إلا هزوا، کله چې ویني پیغمبر تعالی دا مشرکان، ان يتخذوك ما يتخذوك ما ان په معنی د معنی پیه دی، نه نیسي تعالی را الا هزوا مگر پټو کو سره، او داسې وایي هذا الذي بعث الله رسولا، آیا دا هغه سړی چې خدای رسول را لېږلی دی. دا دونه لوی خلک و هغې نه دغه کو نو دی دغه موږ ته رسول کو. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا، شان دا دی قریب دا چې ګمراه کي موږ لره د خپلو خدایانو نه واړئ. مشرکان وایي دې سړي کې داسې خبرې دي چې قریبه ده چې موږ د خپلو خدایانو نه واړئ، لولا ان صبرنا علیها، که موږ پر خپلو خدایانو نه ټینګېږو. دې نه پته ولګېده چې پیغمبر خدا څونه پر زور د دعوت کار کو په مکه کې، چې کفار یریدلي وو که موږ پر خدایانو ټینګېږو نو موږ ته بل خواړئ. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، او زردا چې پوه بشي دوی کله حینا پاغه ټیم کې يرون العذاب، کله چې دوی معاینه د عذابو کې سبانی په پوه شي. من اضل سبیلا، چې څوک دی ډېر لوی ګمراه په اعتبار د لارې سره. ارأیت من اتخذ الهه هوا، نه ګوري هغه سړي ته چې نیولی خپل خدای خپل خواهش د خپل خواهش نه خپل خدای احساس کړی دی. ځکه چې الله او معبود دی ته وایي چې هغه څه وایي به ته کې، نو دی د خواهش چې څه وایي دی هغه کار کوي، نو د خپل خواهش نه خپل معبود احساس کړی دی. اپانت تکون علیه وکیلا، آیا پسې ته په دې د باندې چې کوم دی وکیلا مقرر شوی ته به دی راواړی دی نه؟ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون و یاکلون، ام تحسبوا کنا ته ګمان کوي چې ان اکثرهم یسمعون، اکثر د خلکو ګینی اوري اوریدل قبول، او یاکلون یا ستاسو خیال چې اکثر خلک ګینی پوهیږي. انهم الا کالانعام، ندی دی مگر پشان د چار پایانو باندې دي. بل هم اضل سبیل، بلکې ډېر لوی ګمراه دي په اعتبار د لارې سارې چار پایانو نه. الم ترى، ځکه چې چار پایا دی ساروی چې په کور کې هغه خپل محسن پیژني، چې په کور کې کوم بوري آدمه ساروي ته وبږدي، واښه ورته اچوي، بوتاوه ورته کوي، دیکبالي کوي، نو د کور ته به ډېر خلک را ننوځي، ساروی ده کسې پروتي او چې هغه انسان را ننوځي نو پاسې او لکۍ مکۍ ورته وهي. نو انسان دا انسانان کفار او بېدینه دا د سارونم بدتر دي، دی خپل محسنونه پیژنده چې الله رب العزت دی. الم ترى الى ربك كيف مد الظل، نګورې ته خپل پروردګار ته څرنګې اوږدی سوري لره، د سبا صبح صادق در خطونه د نور در خطلو پوری پر تمام ځمکه باندې سورې خوري. مد الارض ولو شاء لجعله ساکنا، کله الله خو شوی وی ګرځولې به وی دی سوري لا ولاړ په ځای باندې دا سورې واړو په ځای وی دا کسه به تیاره وه،
ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا ګرځولې دی منګه نور لرا په دې باندې دلیل که چرته نور نه وی نو چا به سوری نه وی پیژندلی ثم قبضناه الینا بیا اخلو منګه دی سوری لرا لګ لګ قبضا یسیرا پاکستو لګو لګو باندې نورزی او سوری دې طرف ته رواني نورزی او سوری دې طرف ته رو راځي هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا الله غزا ته چې ګرځولې دې ستاسو پر شپه لباس انجاما څنګه جامه کې سړې پټي د قصې په شپه کې سړې پټي و نوم سباتا او ګرځولې دې خوب لرا معنا راحت ستاسو د بدنونو د کدی ګد ترجمه راسي ده قطعا لاعمالكم وراحه لابدانكم د شپې تاسو کارونه مارونه بند کړئ او راحت بدن تراشی په خوب باندې وجعل النهار نشورا او ګرځولې دا الله ورځ لرا نشورا معنا خورا ورا یعنی معنا دا په دې کې خلک خوارشي په خپل خپل کارونو پسې وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله غزاته چرالیږي مختلف بادون لرا بشرن زیری ورکون کی من بین یدی رحمتی مخکر خپل مهربانی نه چې باران دی مختلف بادون راشي او د هغې بادونو نه پس رستو بیا الله بارانو کی وانزلنا من السماء ماء طهورا نازلو منګه ر اسمان نه اوبو پاکو لرا پاک صافي بدی لنحيي به بلدة میتا دیر پاراشي ژوندۍ کو منګه پرې هغه خاریا مړه اگه خار اگه علاقه اگه ایریا چې پاگه سوکړه ده اگه ته منګه باران بوزو او اگه باندې منګه بارانو کو اگه مړه زمکا ژوندۍ شي ونسقيه مما خلقنا نعاما واناسيا كثيرا او سکو منګه دی وبولرا مما خلقنا انعاما داغنا چې پیدا کړی منګه چار پایان واناسيا كثيرا و انسانان ډېر ولقد صرفناه بينهما منګه اړو راړو دی باران لرا په منځ د خلکو کې عبد الله بن عباس وی چې باران په دنیا کې ټول عمر په یو مقدار الله کوي او کله یې علاقه ته واړی نو پاګه علاقه شپورز باران نو بل علاقه سوکړی کله بل علاقه ته واړی کله بل څنګه چې الله د حکمت تقاضا ده لیذکروا دی لپاره چې دا خلک په نصیحت قبول کی فابا اکثر الناس الا کفورا پس انکار کوي اکثر خلک مگر انکار نه کوي د ناشکرینا اکثر انسانان دی انکار نه کوي مگر نه اکثر انکار کوي د هرې خبرې نه خو انکار د ناشکرینا نه کوي ناشکری خامخا کوي ولو شئنا لبعثنا فی کل قریة نذیرا که زمونږه خوښ شوی لګلی مونږه په هر کلي کې یو یرونکي لرا پیغمبر لا پیغمبر خواته الله تسلی ورکوي چې تما ټول جهان دپاره پیغمبر کړي مخکنی به چې پیغمبر راته نو خاص خاص قوم ته به راته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الله د تمام جهان دپاره پیغمبر ساز کړی وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا كافة للناس باندې تمام خلقو لپاره او پیغمبر خوای بعثت الى الاسود والاحمر زتورو او سپینو ټولو خلقو ته لګلې شوی نو الله ورته وایي که زمونږ خوښ شوی وی لګلی او مونږ هر کلي کې یو نظیر او پیغمبر نو په تا باندې به هم دا بوج کم کړی وی فلا تطع الکافرین ممنا د کافرانو وجاهدون به او جهاد کړی دی کفارو سره پر قرآن باندې جهادن کبیرا جهاد لوی دا لوی جهاد دی چې قرآن د هغې مخې ته کېدی او د قرآن دعوت هغوی له ورکړي وهو الذي مرج البحرين الله غزات چې روان کړي دو دریابونو لرا مرج البحرين دو دریابونه خلق کړي دي او روان کړي دي هذا عذب فرات دا یو خوږ انتهایی دی فرات په معنا د انتهایی خوږ وهذا ملح اجاج او دا بابل مالګي جن انتهایی تریو دی اجاج انتهایی تریو لکه څنګه چې فرات انتهایی خوږ
وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا او ګرځولې دې منګه په مینځو د دې دواړو سمندرونو کې برزخن یو برزخ او یو پردې لرا وحجرا محجورا او یو معنی یو مانع ما دغه چې کوم دې محجورا مستورا چې هغه پټي داسې یو معنی حجر اصل کې منع ته ویل کېږي داسې یو معنی او پرده ده چې هغه د سترګو نه پناه ده دا په دې سمندر کې دا زمونږ سره چې د بر صغیر دی دې کې مولانا شبیر احمد عثماني وایي چې د سریلنکا نه به طالبان زمونږ راتلو نو ویا طالبانو مونږ ته ویلي چې مونږ ته دغه ویلي مانډګي چې لانچ دې ځای نه اوبه راولي د خوږې دي او د هغې سره داسې یو سپک دی خوا چې اوبه رالې به ترخې وي او وایي د دې اوبو رنګ هم بلکل بدلي خوږې اوبه بلکل تکې سپینې دي او ترخې اوبه چې دي نو هغه خړې دي او په منځ کې هېڅ دیوال نشته پرده نشته د الله د قدرت پرده لګېدلې ده چې دا تریخ سمندر د خوږ سره نه ګډېږي او دا هم د مولانا شبیر احمد عثماني وایي چې مشرقي پاکستان اوس چې بنګلادیش ته نساز شوی دی په دې کې د سمندر پر نالو کې وایي هلته دغسې خلک په خپله مشاهده کوي دغسې چې دا ځای تریخ دی او دا خوږ دی باقاعده وهو الذي خلق من الماء بشرا الله غذاته چې پیدا کړی دی د اوبونه انسان لرا دغه یو ساز کی اوبونه الله تعالی څنګه انسان ساز کی فجعله نسبا وسحرا ګرځولې دی انسان لرا خاوند نسب او سحرا او خاوند سخرګنی والی یعنی معنا دا نسبن معنا الک نو اگر سړی نه هغه نسب ساز شي او سحر یعنی زنانه د زنانه په وجه بستا زوم پیدا کیږي ستا سخرب پیدا کیږي په دې طریقه باندې وکانا ربک قدیرا دے پروردگار ساتا کتوالا ویعبدون من دون الله بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما داغ سيزونو لا ينفعهما چې دوی له پیدا ورکول شي ولا يضرهم نت ضرر د پکول شي وکانا الکافر علی ربه ظهیرا او دے کافر په خپل پروردگار باندې ظهیرن معنا یعنی دے معنا دادا چې دے امدادی دے د غیر په خلاف د خپل رب کې وکان الکافر ظهیرن علی ربه دا معنا دا چې کافر آغا د الله تعالی سره شریکان سازي او دا الله په خلاف کې داګه تعاون او مرګرتیا کوي وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا دغه منګ تعالی را مگر زیر ورکونکې او يرونکې منون کو خلقو تا زیر او نه منون کو تا یرا قل ما اسالکم علیه من اجر زو سوال کوم تاسو نه په دې دعوت باندې د سمزوري الا من شاء مگر دا چا چې خوښي ان يتخذ الى ربي سبيلا دا چې او دې نسیخ خپل پروردگار تلار زتا سونه پر دعوت ال الله باندې سغواړم نو دا در نغواړم کم از کم چې تاسو خپل رب په لار روان شئ په دین روان شئ وتوکل علی الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حضرت خدیجہ الکبرى وفات شو تر ابو طالب وفات شو او دا دواړه زبردست معاونین د پیغمبر اسلام د تعامل حزن وای نبی علیہ السلام انتهایی خپش او کیناس الله وتعالى آیات نازل کړ وتوکل علی الحي الذي لا يموت ځان اسپارا پاګ ژوندۍ هغه ذات باندې چې پاګ مرګ ناراضي اما ستا بیبي هغه باندې مرګ راته مړه شو ستا تر باندې مرګ راته هغه مړ شو ته پاګ ذات ځان اسپارا چې هغه باندې مرګ ناراضي هغه همیشه ژوند دی وسبح بحمده پاکی بیان وا په وس سگر سنا در رب سرا وکفا به بذنوب عباده کافی دی الله په گناهونو د بندګانو باندې خبردار دا یو ګناګار نه وای چې ګنې الله باندې خبر نه دی الذي خلق السماوات الله غذات خلق السماوات والارض وما بينهما
هغه ذات چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکې څه چې دواړو په منځ کې دي فی ستة ایام په پوره کېدو د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا غلبه حاصل کړي په عرش باندې الرحمن بیا اندازې مهربان دی فاسأل به خبيرا تپوس کوا په دې باندې د یو خبردار ذات نه تا ته ورته صفات بیان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شي دی خلکو ته اسجدوا للرحمن سجده وکړئ مهربان بادشاہ ته قالو دی وای عمر رحمان رحمان څوک دی چې ته موږ ته رحمان ته سجده وکړئ انسجد لما تأمرنا ای موږ سجده وکړو هغه څه چې ته موږ ته حکم کوي وزادهم نفورا او زیات کی دا خبر دوی لتیخت دا حقنا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا خیر و برکت والا دے اللہ غزات چی گردوری دی پاسمان کی برجونو لرا بروج جمع برج دا او عوسم عرب منگم ورطا برج وائی و عربم ورطا برج وائی تاسو وی کلاگانو که بے لوڑ زی ساس کا پا گوٹ بانی و پاگے بے بل رکچت ساس کا وابا دا غویا وجعل فیہا سراجا گردولی دے اللہ پر اسمان کی ڈیوی لرا نور وقمرم منیرا اسپمی پلکی دون کی وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا الله غزاته چې ګرځولې د سال پارش پورزو خلفتن د یو بل قائم مقام ورځو د شپې او شپه د ورځې قائم مقام ده او دا چار پاره لمن اراد ان يذكر دا هغه چار پاره چې اراده کړي د پن حاصلولو او اراده شکر یا اراده کړي د شکرې ادا کولو د الله حضرت عمر و فرمایل چې تاسو کوم وظیفه د ورځې په عبادت کې په تلاوت کې په ذکر او اذکار کې ستا کوم وظیفه د ورځې ته په سوجه تا نه پاتې شو هغه د شپې وکړه د شپې وظیفه ده د شپې یو عبادت ته په سوجه در نه پاتې شو هغه د ورځې وکړه ځکه چې ورځ او شپه الله د یو بل قائم مقام پیدا کړي دي خلفة لمن اراد ان يذكر وراد شکور وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا بندگان د مهربان بادشاہ کسان دي يمشون على الارض چې په ځمکه باندې هونن په آرام سره دا لس یول صفاتونه الله د خصوصي بندگانو ذکر کړي اضافت د عباد الرحمن کې د تشریف ته پاره دی وعباد الرحمن بندگان د مهربان بادشاہ هغه دي چې زی په ځمکه باندې په آرام سره دا په تکبر سره نه دي چې د خپل ځمکه تراوهي او اسمان ته ګوري او ځمکه ته نه ګوري واذا خاطبهم الجاهلون کلا چې خبره اترې کوي دوی سره ناواقف خلق او هغه په دې خپلو دغه ناپوهه خلق پر خپل لهجه کې سختی کوي یا غړي وړي وای نو قالو سلام علی ورته السلام علیکم لا نبتغي الجاهلین بس دې ته سلام نو متارکی وي وای تاسو نور خبرې نه کو تکنزلی کې ردی بدی وای غلطی خبرې کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ورځ دا سدا چې پزماکه باندې ګرځي په آرام سره خلکو سره خبرې مرازي اگیتا صدا د من القول درست خبره کوي او شپه دا سدا چې ټول شپه الله ته ولاړي والذین یبیتون لربهم کسان دي چې شپه تیرې د خپل رب د پاره سجدن په سجدو کې وقیام او په ولاړه دا صحابه کرام صفاتو چې حدیث کې راځي چې مشران وای داسي چې رهبان لیل و فرسان نهارا د شپې راهبانو ټول شپه به تهجدونه کول ذکر او اذکار به کو او د ورځې په پاس اسونو باندې سوار شو او د الله د دین نه به دفاع کولا نو شپه راغي د پیرانو بزرګانو په شکل باندې وا خو ورځې بیا مجاهدینو د الله د دین نه دفاع به کولا ځکه خو مسلمان قوم ته یو عزت حاصل شوی چې جهاد موجودو والذین یقولون هغه کسان دي عباد الرحمن چې وایي ربنا صرف عنا عذاب جهنم اے الله واړو موږ نه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما یقینا د عذاب د جهنم تاوان
انها یقینا دا جهنم دا عذاب او سات مستقر ډیر بد دی په اعتبار د قرارګاه سره، یعنی چې وقتی طور سره پکې ټیم تیریږي ته مستقر وایي، و مقام او ډیر او دارنګي ډیر بد دی په اعتبار د همیشه اوسېدلو د ځای سره. دا تبوای ټول ورځ د سوا ټول شپه په عبادت او سجدو قیام کې تیر کړه او سار الله تعالی سے دعا کوي لکه شپه چې په ګناه کې تیر کړي. دا د نیکانو حالت ته چې ځان ورته ځان نه غرقېږي نه، او دا نه وي چې ما خودونه تهجد وکړه یا ما دونه تلاوتونه وکړه یا ما دونه د دین کار وکړه، غرقېږي نه. چې څونه الله ته نږدې کېږي خپل کمای ورته ډېرې ظاهرېږي، څونه چې د الله نه لرې کېږي خپل کمای بر نه پناه کېږي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. عباد الرحمن هغه کسان دي کله چې خرچه کوي دی به خرچوم کوي، خو لم یسرفوا زیاته نه کوي په خرچ کې، فضول خرچی نه کوي فضول خرچی، ولم یقتروا او نه کمې کوي بخلم نه کوي، وکان بین ذلک قواما. دا خرچه دی د دې په منځ کې درمیانه، قواما درمیانه، یعنی معنا دا ده چې د مؤمن کامل خرچه به درمیانه خرچي، نه به پکې اسرافي او نه به پکې بخلي، چې څومره ضرورت نو په هغه انداز باندې به خرچه کوي. د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه خپل ترا سخر دی عبدالملک زوی د مروان تپوس وکړو، ویل ستاسو گزاره څنګه ده، خرچم څنګه ده؟ نو هغه ورته ویل الحسنة بین السیئتین. عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي هغه یې نیکي د دوو بدو په منځ کې. نو هغه سخر معلمو نو پوه شو دا دی آیات د سورې فرقان ته اشاره کوي چې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. والذین لا يدعون مع الله اله آخر. کسان دي چې نه رابري د الله سره بل الله، ولا يقتلون النفس التي نوجني الله نوجني هغه نفس لرا حرم الله چې الله حرام کړی دا وجل الا بالحق مگر په حق سره. او حق ما تاسو ته ویل دا درې خبرې دي، یا دغه کی دا زنا او کی بعد الاحسان، یا مرتد شي، او یا یو مسلمان برنا کمل کی ولا یزنون. دا د مهربان بادشاہ خصوصی بندگانداری چې زنا بنه کوي. ومن يفعل ذلك چا جو کو د ناکار کارون لرا یلقا سما ملو بشید بوج د گناه سرا یضاعف له العذاب د چون کې د بشدتا عذاب یوم القیامه پروز قیامت ويخلد فيه مهانا. اسی همیشه به پدې کې سپک ورزان الا من تاب مگر چا چې توبه وستا د شرک او د کفر نه، وعمل ایمان راوړو وعمل صالحا وعمل عملا صالحا وعمل عمل نیک فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دا کسان دي چې بدل بکی الله بدای د دې په نیکو باندې. د دې غني ترجمه دي، یو ترجمه دا چې د مخکې بدای کوي اوس په الله د بدو په ځای د نیکی توفیق ولور کی. او دام دا چې سړی ته دې ځنه سړی روان شي تخبید زی دی ګناه په نیت باندې لاړ او یو زر قدمونه کې خودل، اوس دا زر وانه قدمونه ګناه ده، الته چې لاړ په ګناه قابو مونډل او د الله د یاري نه پرې خودله، با دا زر قدمونه د بدای په نیکی کې بدل شو. دا معنا نو ځکه وایي وکان الله غفور رحیم ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اگر څوک چې توبه وباسي او کې عمل خلرا فانه يتوب الى الله یقینا دی راځي کېږي الله ته متابا راځي کدلا. والذین یشهدون الزور. دا مهربان بادشاہ خصوصی بندگان هغه دي چې لا یشهدون الزور گواہی د دروغ نه کوي، نه حاضریږي دروغ ته، اند دروغ گواہی نه کوي. دا دروغ گواہی دونه خطرناک شی دی چې دا د شرک سره رستو الله ذکر کوي. دا و اذا مروا باللغو مروا کراما. کله چې تیریږي په بیهوده خبرو په بیهوده مجلسونو باندې نو تیریږي سره د عزت نه، ځان پکې ملوث کوي نه
او پر تیرودو کې وای چې د خدای بندګان نه چې کوي دا خو ګناه ده السلام علیکم زلاړو والذین اذا ذکروا بآیات ربهم هغه کسان دي چې کله پن ورکړي شي د پایاتونو د خپل پروردگار لم یخروا علیها صما وعميانا نو نه را پریوزي په دې باندې کاڼه وړاندو والذین یقولون کسان دي چې وایي ربنا هب لنا من ازواجنا اے زمونږ ربا وبخې موږ ته زمونږ د بیبیانو او ذریاتنا او زمونږ د بچو نه قرة اعین یخواله سترګو دا نیکان خلق دا عباد الرحمن هغه دي چې دوی الله ته سوالونه کوي خدای موږ ته زمونږ د بیبیانو نه زمونږ د لونو د زامنو نه یخواله سترګو راکړي او حدیث کې راځي یو مؤمن د پاره د سترګو د یخولو د دینه زیاته خبره نشته چې د خپل کور ته راشي خپل بیبي خپل لور خپل زوی د الله په بندګۍ عبادت کې ویني د یو مؤمن به حیثیت مؤمن د پاره زیاته د سترګو یخواله او خوشحالي بل نشي کېدی وجعلنا للمتقین اماما او دا سوال کوي چې الله وګرځي مونږه د پرهیزګارو د پاره مشران یعنی دا حکومت کول او حکومتي مشري کول دا شجره ممنوعه نه ده چې ګنې دا ګناه ده نیکان صالحان چې د عباد الرحمن دي هغې دعا کوي الله موږ له د نیکانو مشري راکړي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دا هغه کسان دي اولئک دا کسان موصوف پر صفاتونو یجزون الغرفة بدله به ویلا ورکړی شي دي تا ماڼۍ او بنګلې بما صبروا په سبب دا چې دوی صبر کړی ویلقون فیها تحیة وسلاما او ملاویږي به دوی په دې جنت کې د ستړي مشو تحیة د ستړي مشو سره او د وسلام او د سلامونو سره خالدین فیها همیشه به پر جنت کې حسنت مستقره سخره دا جنت په اعتبار د قرارګاه سره و مقام او په اعتبار د باقاعده زید اوسېدلو سره قل ما يعبأ بكم ربي وایا سکی پروردگار زما په عذاب اول استاسو زما رب تاسو له عذاب ولې درکې لولا دعاؤکم کنی رابل نستاسو غیر الله لراد الله سرا یا ما يعبأ بكم ربي سکی الله په پیدا کول استاسو لولا دعاؤکم کنی استاسو عبادت او ربنا الله لرا فقط کذبتم پس یقینا تاسو نسبت د دروغو کو پسو په یکون لزاما زردا چې شیبا دا انخته عذاب د دین خته پتا سو پسی